او فضائل او مناقب دومره ډیر دي چې د احادیث مبارکو کتابونه د دې د فضائل او د مناقب نه ډک دي او صرف په دنیاوي خلکو کې د دې فضیلتونه مشهور نه دي چې دنیاوي خلک صحابه یا د دې شاګردان د دې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ شان او مقام مرتبه نه خبر دي نه بلکې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ مقام او مرتبه په فرشتو کې مشهور ده چې مشهور واقعه چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ پر اتو باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل کپڑے صحیح کړی او خپل رنگ مبارک برابر کړو چې کله حضرت مور بی عائشہ رضی الله تعالی عنها تاسو کړو چې حضرت ابوبکر صدیق راغی او تاسو په خپل حالت کې ناس وای او حضرت عمر فاروق راغی او تاسو هم غوړنګ په خپل حالت کې راغ ناس وای خو چې کله حضرت عثمان راغی تاسو خپل کپڑے درست کړي خپل تهبند مبارک صحیح کړو اخر وجه صدا اخر مسله صدا چې ابوبکر صدیق په وخت کې هغه مسله ناراضي حضرت عمر په وخت کې هغه مسله ناراضي او دا مسله چې راپېښه شو نو د حضرت عثمان په مخامخ راپېښه شو او تاسو خپل کپڑے درست کې دا د حیا سم مسله ده امام الانبیاء جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کو فرمای اے عائشہ زد هغه شخصیت نه د هغه انسان نه زه حیا ونه کما چې د الله او د اسمان فرشتي دغه حیا کوي نو دا صرف په دنیا کې د دې صفات مشهور نه دي بلکې په اسمان کې فرشتي د عثمان د حیا خبرې کوي او بل سره چې عثمان دومره حیادار دی عثمان دسه دی عثمان دسه دی نن زما صفت د کلی یو چودري او د کلی یو ناظم او مشر بیان کی چې زهیر ډېر ښه سړی دی نو زه ډېر زیات خوشحاله شم چې یاره والله فلاني مشر هم دی دا ډېر ښه سړی دی یو لوی شیخ الحدیث زما باره کې ووایي چې دی ډېر ښه سړی دی د کلي د علاقې مشر د صوبې او د ضلعې مشر هغه ووایي چې فلانی ډېر ښه سړی دی نو یقینا چې هغې دپاره ډېره د خوشحالۍ موقع ده ډېره د یو فخر او د اوچتوالي موقع ده چې ډېره لویه خبره ده نو د هغې مقام او مرتبې باره کې به ته څه سوچ کې د هغې مقام او مرتبه به څه وي چې د ځمکې انسانان خو پرېږده چې د اسمان فرشتې هم د هغې صفتونه او تعریفونه کوي لګیا دي د هغې تعریفونه به څه وي هغه به څومره لوی شخصیت وي او عثمان خو هغه شخصیت دی چې په خپله فرمایي صحابو ته چې کوم ورځ نه ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړی دی او د هغې په لاس کې مې خپل د الله څخه دی د هغه ورځ نه ما د الله څخه خپل شرمګاه ته نه دی وړی ما په دې سره خپل شرمګاه ته لاس نه دی وړی ځکه چې دا لاس د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاس مبارک کې تللی دی نو دا لاس دومره قیمتي دی حضرت عثمان دغه حل دی او دا عثمان څه د دوه درې کالو مسلمان نه دی بلکې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په اسلام کې څلورم مسلمان دی څلورم مسلمان دی د ابوبکر صدیق د حضرت علی د حضرت خدیجه د دین پس د ابوبکر صدیق په دعوت باندې ټول نه اول ایمان راوړونکی حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ دی دا څوک کې سړی نه دی او دا په مکه معظمه کې د اسلام نه مخکې دا یو د سردار حیثیت لري یو د مشر حیثیت یو د حیادار حیثیت لري عزتمندو نو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ مناقب و فضائل دا د حدیثو په کتابونو کې د تاریخ په کتابونو کې او لوی لوی علماء د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په تعریف او فضائل او مناقب په خپل کتابونو کې لیکلي دي زموږ مسلمانانو کې کمزوري دا ده چې موږ د یو انګریز د یو فلم سٹار د یو کرکټ سٹار یو د ډرامو سٹار او د هغې هیرو د هغې مشر د هغې موږ د تاریخ د پیدا کېدو یاد وي د هغې فلانۍ ډرامه او فلانۍ فلم کله راغلی او هغه تاریخ او کاله موږ ته یاد وي او چې مړ شي نو بیا موږ ته د هغې تاریخ وفات هم پته وي لیکن موږ ته د خپلو صحابو د پیدایش
خو پرېږده چې پیدایش د اسلام نه اکثر مخکې شوی وي، پیدایش اکثر اسلام نه مخکې وي، خو پرېږده چې د هغوی د تاریخ وفات هم ورته یاد دی چې مظلوم مدینه چې په مدینه منوره کې دومره مظلوم شهادت په ټول دنیا کې دومره مظلوم شهادت د چا نه دی شوی څنګه شهادت چې د حضرت عثمان شوی دی. په کائنات د انسانانو کې په دنیا د انسانانو کې په هیڅ یو کس باندې څلوېښت ورځې اوبه نه دي بندې شوي، هیڅ یو انسان باندې 40 ورځې خوراک څښاک په حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ باندې بند شوی دی. او دا یو عام انسان نو چې کمره کې بند کو 40 ورځې خوراک مو ورکوه، جیل کې بند کو خوراک ورته مه ورکوه، څنګه چې په دین او شریعت کې د هغوی لوی مقام او مرتبه ده دغه رنګې هغه په بادشاهت کې موږ په نوې دنیا باندې بادشاهي کې لګیا دی، څه عام سړی خو نه دی. نو دا خو نور مظلومانه شهادت دی د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ. خو زموږ نوجوانان دې نه ډېر غافل دي، تاریخ نه وایي، حدیث نه ګوري، د خپلو صحابو مقام او مرتبه ورته معلومه نه ده چې کله د صحابي مقام او مرتبه درته معلومه شي نو ته به د پیغمبر مقام او مرتبې ته بیا رسې، ته به بیا هغه معلومې چې یاره د صحابي دومره مقام او مرتبه ده نو د رسول الله علیه السلام به څومره مقام دی. د یو کس مونږ وایو چې د امام صاحب دوه شاګردان دي، امام محمد او بل امام ابو یوسف، دا دوه مایانه شاګردان دي، او امام محمد بیا د امام احمد ابن حنبل استاد دی، امام محمد دا د امام شافعي استاد دی، امام ابو یوسف د امام مالک سره مناظرې او مباحثې کړي دي، او شخصیات دي، دا وړوکي خلک نه دي. نو موږ وایو چې د امام صاحب شاګردان دومره لوی خلک دي، امام صاحب به څومره لوی سړی یاد. نو چې کله موږ صحابه وپېژنو، د صحابه مناقب موږ ته معلوم شي، د قرآن او د سنت په رڼا کې موږ د صحابه مقام وپېژنو، موږ ته به پته ولګي چې د الله د پیغمبر څومره لوی مقام او مرتبه ده. الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم څومره لوی شخصیت او شاګردان دومره د کراماتو خاوندان دي، شاګردان دومره د فضایلو خاوندان دي. د حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ سخاوت څومره مشهور دی. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ یو لقب دی عثمان ذوالنورین، ذوالنورین نور وی رڼا ته او نورین وی دو رڼاګانو ته. حضرت عثمان ذوالنورین دا لقب دی چې عثمان دو رڼاګانو والا. نو غټه وجه او مین وجه خو یې هغه ټولو خلکو ته معلومه ده چې دوه لوڼې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ده په نکاح کې وي، لیکن خلکو نورې وجې بیانې کړي دي. یو عالم لیکلي دي خپل کتاب کې چې عثمان ته ځکه ذوالنورین وایي چې عثمان حضرت عثمان کې دوه صفتونه راجمع دي، یو صفت د سخاوت پکې راجمع دی، بل صفت د شهادت پکې راجمع دی. یو صفت د سخاوت پکې راجمع دی، بل صفت د شهادت پکې راجمع دی، ځکه مت عثمان ذوالنورین وایي. سخاوت د چا نه پټ دی، د حضرت عثمان رضی الله عنه سخاوت د چا نه پټ دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان فرمایلو چې د مسجد نبوي د ځمکه تنګه شوه، جمعات وړوکی شو، مسلمانان ډیر شو، خلک راځي لګیا دي ایمانونه راوړي، سوچته دی چې دا د مسجد نبوي د ځمکه په خپلو پیسو واخلي، زه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به د هغه له د جنت ټکټ ورکوم، زه به د هغه د جنت ذمهوار شم چې د مسجد نبوي ځمکه واخسته. حضرت عثمان پاڅېدو وایي دا ځمکه به زه ځان له یوازې واخلم، دا ځمکه هغه واخسته او فراخه یې کړه، اوچت زیاته یې کړله. بیا په مدینه منوره کې د اوبو کوې چې خوږې اوبه وې د هغې او نور چې کوم نور کویانو د هغې اکثر اوبه به بیا ترخې وې، د څښلو قابل به نه وې او هغه د یهودي په قبضه کې و، او هغه اوبه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوښې وې، د هغه خوښې وې، دومره ښکلې مزېدار کوې و. رسول الله علیه السلام اعلان وکړو څوک دی چې دا کوې واخلي، زه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه له به د جنت ذمهواري ورکوم، هغه له به د جنت ټکټ زه محمد رسول الله ورکوم صلی الله علیه وسلم. او دا د هغه سره خایم، ځکه دا د پیغمبر سره خایم. الله کریم څومره لوی اختیار خپل پیغمبر ته ورکړي،
شفاعت کبرا دومره لوی شفاعت به نه د یو پیغمبر وي نه به د یو فرشته وي نه به د بل انسان وي دا لوی مقام و مرتبې د شفاعت دا به صرف د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو هغه سره خاين چې دا خبره کوي نو حضرت عثمان پاسېدو وایي چې دا کوی به زه واخلم داسې سخي دی یهودي له لاړو ورته وایي دا کوی خرڅی نه د یهودي به د اوبه خرڅولې او صرف مسلمانانو باندې نه په يهوديانو په مشرکانو په مسلمانانو باندې به خرڅولې دوی به خرڅولې نو ته الله خزانه خرڅول یار چې څومره ته پیسې درځه درکوما خدا په ما باندې خرڅ کا هغه ورته دې د شکار دې چې خرڅوما خو نیم کوی خرڅوما څه کوم نیم کوی خرڅوما پوره کوی نه خرڅوما یو ورځ بس ناسو یو ورځ به زمان حضرت عثمان ورته ټیک شو دا څومره پیسې دومره پیسې ورلا ورکوي اوس خو د خرڅولو معامله ده نو دا یهودي سوچ کوي چې زه یو ورځ د حضرت عثمان خرڅوي بل ورځ به زه خرڅوم بل ورځ به زه خرڅوم حضرت عثمان نمبر راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل جس کو پکار دی رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان فرمایل والله اکبر اعلان مجب اعلان وکړو اے مسلمانانو فلانه کوی چې د خوبو عبوده هغه حضرت عثمان په خپل پیسو باندې واغستو هغه کوی نیم زمونږ دی یو ورځ زمونږ نمبر دی یو ورځ به د فلاني يهودي نمبر وي زمونږ طرف نه اعلان دی که يهودي راځي که عیسائی راځي که مشرک راځي که مسلمان راځي دې به مفت وړي پیسې پکې نشته دی صرف د مسلمان لپاره نه دی اعلان شو ټول خلق په یوې تر دې پورې راځي چې دا هغه يهودي کوم قرآني او هغه په دغه ورځ باندې په یوې بل ورځ د يهودي په انتظار باندې ناز دي چې خلک راځي پیسې به کړم یو قسم رانه دي یو قسم رانه دي او ته پته ولګی دا چې معاملې خو بدل شو ما غوښنه نه کار وکړو پیسې یې نه واغستې او وې ټول لاړو بس خپل راځي حضرت عثمان ته وایي دا کوی نیم نورم خرڅو مخنه نه حضرت عثمان ورته وایي هغه وخت قیمت ساده خو خو قیمت زمونږ د پاتې ورته وایي هغه وخت اوس یو شرط هم ورسره دی دا باغ دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم باغ دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوښ باغ دی وی سره به دا باغ هم باندې خرڅي ورته وایي اوس هغه مجبور دی ځکه تاوان ورته رسیږي کوی نه خرڅي تاوان ورته رسیږي او حضرت عثمان هم دا سوچ کړی چې د دې د پلیت قدمونه دي او په دې باغ کې به ونه لګي چې کوم باغ کې رسول الله علیه السلام راځي پر څو کافر دې باغ قران شي نو باغ ته واغستو او کوی ته واغستو دا حضرت عثمان سخاوت دی جنگ تبوک کې څنګه چې ابوبکر رضی الله تعالی سخاوت مونږ او مشهود ټول مال راوړو حضرت عمر نیم مال راوړو حضرت عثمان 300 اسونه خالی ورکړي 300 د اصلا سبا قیمت سوچو بدل 300 اسونه ورکړي دي غالبا 3000 اشرفي ورکړي 3000 او نور رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت عثمان چې کوم پیسې وي هغه جوړې کې چولې وي او دا څه بشرمولې خوشاله دوبا او یې فرمایل اے خلکو اے صحابه وره نن عثمان داسې سخاوت کړی دی چې زه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان کوم چې دین پس عثمان هر رنګ عملو کې دله به هیڅ قسمه ګناه نه ملایږي عثمان نه ګناه نه حسابيږي عثمان ته هیڅ عمل دا نقصان نه ورکړي عثمان سخاوت داسې سخاوت دی علماء سے فرمائی کہ عثمان یو دلادا ذوالنورین وتاوی کہ حضرت عثمان کی سخاوت ہم دے اور حضرت عثمان کی شہادت ہم دے حضرت عثمان کی سخاوت ہم دے حضرت عثمان کی شہادت ہم دے اور حضرت عثمان کی حیام نہایا واقعہ فرماتا سنو میرے گا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طول زندگی کے تر وفات پورے بربند ندی لامبدی بربند غسل نہ کرے باتروم کے دننا غسل خانہ کے دننا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتہبند اچولے لنگے وہلے اور جابے غسل کولو بس حیا ایسے کو فرشتے حیا نہ کہی کر
حالانکه د دې شریعت اجازت کړی دی چې کله مکمل یو ځای بند وي او څوک ځي راځي نه نو هلته د بربند لامبلو اجازت شته دی هغې کې څه ممانعت نشته ګناه پکې نشته دی لیکن حضرت عثمان باندې حیا دومره غالبه ده چې په دغه ځای کې حضرت عثمان بربند نه لاندي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هر پیغمبر لپاره جنت کې یو ملګری دی لكل نبي رفيق هر پیغمبر لپاره الله رب العزت جنت کې یو ملګری مقرر کړی دی ورفيقي في الجنه عثمان او زما دوست او زما رفیق په جنت کې حضرت عثمان دی عثمان ابن عفان رضی الله تعالی او دا د اسلام څلورم خلیفہ دریم خلیفہ دی دریم او دا په عشره مبشره کې دی لس کسان چې بار بار رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایلی دي چې ابوبکر جنتی دی عثمان جنتی دی عمر جنتی دی علی جنتی دی زبیر جنتی دی طلحه جنتی دی سعد جنتی دی سعید جنتی دی عبدالرحمن بن عوف جنتی دی لس کسان حضرت زبیر لس کسان رسول الله صلی الله علیه وسلم شمارل دي دا په لس کسانو کې داخل دي دنیا کې ورته ځای شوی دی او عاجزی څومره ده عاجزی څومره ده کله کله به ویل کاش چې زړه دنیا کې پیدا نه وي دا حساب کتاب وسکی الله تعالی د مخامخ کېدل دي حساب کتاب څنګه ورکو کاش چې زړه پیدا نه وي دنیا قافله راغله مدینه منوره ته چې قافله راغله اوس مدینه منوره کې قحط دی قحط زمانہ ده او قافله دومره ډکه ده چې سو خان دي او غلبه بار ده مدینه منوره ته راغلن شو تاجران د مدینه په لار کې ولاړ دي حضرت عثمان ته د په باندې خرڅه کا ودا وزن خرڅو وینم وکاله بچن لګټه درکو طالبا دا ولې خبره ده دا تاجران نه تاسو ته بچن لګټه څه ته وایي مونږ وکاله بچن لګټه درکو وېدا دین زیاته ګټه ما تاسو را کوي ها مونږ وکاله درې چند ګټه درکو د سلو په ځای به 300 درکو د لکو په ځای به 3 لکه درکو خبره په دې ته رسېږي دا په د یو کروڑ په ځای به 3 کروڑ درکو وای دینم زیاته نفس وکړه کوي تاجران حق حیران دي پنځه پورې ورسېدل پنځه چنده زیاته بدل درکو چې دا بالکل سمه مچې په دنیا د تجارت کې بدا سے چانی کړی په دنیا د تجارت کې چې 15% کا 15% 15 چنده زیات ولور 15 چنده پرسنټ نه 15 چنده زیات ولور خلک حیران دي دینه زیات وس په زمون کېږي تا نه چا دومره زیات قیمت باندې غسه دی حضرت عثمان ورته وایي من جاء بالحسنه فله 10 امثالها زما رب فرمایي چا چې زما دربار ته یو نیکی ورسوله زه به د یو په بدله کې لس چند نیکیانې ورته ورکړم دا ما د الله په نوم باندې د مدینه منورې د مسلمانانو لپاره وقف کړی دا او د دې بدله کې الله تعالی ما ته لس چند اجر او ثواب راکړي